السلام علیکم ګرانو کتونکو د تفهیم دی کامران خټک نوخار سیاست دی او نن د ټولو نه غټ خبر هغه سپریم کورټ کې چې کوم کیس سماعت شوی دی خیبر پښتونخوا حکومت درخواست کړی او د انتخابات ملتوی کولو جماعتي بنیادونو غیر جماعتي بنیادونو دې حوالې سره به خبره کیږي امیدواران چې کوم شش و پنج کې مبتلا نو هغه هم خپل املاګانې نیغې کې او انتخابي مهمې تیزۍ سره شروع کو وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک خپل یو وعده هغه تکمیل ته ورسوله سی کالونۍ کې چې کوم د ګیس مسله وه هغه تفصیلات او تاسو سره شیر کوو د ګرانۍ خلاف د ګورنمنټ چې کوم ملازمین دي د هغوی نن ډېره غټه احتجاجي مظاهره شوې مختلف محکمو ملازمین دغسې بلدیاتي الیکشن حوالې سره د پبو تحصیل نه به شروع کوو هغې کې کوم خبرونه دي د جے یو آی امیدوار قاري اختر منیر پروګرامات یاسر خټک د پی ټی آی امیدوار اشفاق خان په حق کې دستبردار شوی دی د دې تجزیه د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار په پبو کې غیور خټک د هغه په پروګراماتو کې د مرکزي سیکرټري جنرل میا افتخار حسین شرکت جلسو ته خطاب د جماعت اسلامی امیدوار حاجی بشیر ډور ټو ډور مهم کارنر میټینګ او څه کسان چې کوم د پی ټی آی نه هغه خفه کسان وو هغوی باندې کوششونه څه کسان یې ملګري کړي دي د جهانګیري علاقه کې د پی ټی آی امیدوار کامران رازق د هغه پروګرامات دي د سکندر خان پروګرامات انتخابي مهم ملک جمشید انتخابي مهم او په نوخار کې د پی ټی آی امیدوار اسحاق خټک مختلفو مقاماتو باندې پروګرامات دي د جمعیت علماء اسلام امیدوار مفتی حاکم علي جلسې دي د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار میا بابر شاه د هغه غټ پروګرام شوی دی دغسې د مسلم لیگ نون عبدالحق د هغه پروګرامات شوي کامران نن که تاسو ابتدا کوئ نو د کوم ځای نه به کوئ وی ورسره به څه شیر کوئ ړومبې تفهیم بھائی پهله خو په خیبر پښتونخوا کې ټول بلدیاتي امیدواران چې اکثر پکې په دې انتظار وو چې را سپریم کورټ فیصله به څه راځي 30 تاریخ ته ټول انتظار او د دې وجه خلکو امیدواران چې وو اکثر سیوا امیدوارانو خپل انتخابي مهم ایثار کړو خپل خرچې هم ایثار کړي چې راسره خرچې مو شي او انتخابات ملتوي شي خیبر پښتونخوا حکومت چې نه سپریم کورټ ته لاړو یو ریډ پیټیشن داخل کړو په دې کې یو جواز پیش کړو چې انتخابات چې دي یا جماعتي بنیاد باندې نه کېږي بل غیر جماعتي بنیاد باندې وشي او هغې وجوهات دا ویلي وو چې دې سره نفرت پیداویږي او علاقې کې یو بل لږ ښه تاثیر نه ډیولپ کېږي بل هغې بیا اخر کې هغې اټارني جنرل چې که دی هغې بیا کورټ کې دا وایي ځکه تاسو غیر جماعتي بنیاد باندې نه کوئ خیر دی داسې وکړئ چې کورټ ته یو اپیل وکړو چې تاسو دا ملتوي کوي چې امیدواران خپل تیاری وکړي خو لیټ کو نو لکه یو جواز یو بانه حکومت ته کړو تلاش کې راه فرار اختیارول بالکل سپریم کورټ چې دا فیصله وکړه چې دا به جماعتي بنیاد باندې کېږي او وجه یې ووایي چې کم سیاسي جماعتونه چې پکې حصه اخلي نو جمهوري عمل سیاسي جماعتونه د حصه وي نو یو سیاسي جماعت کورټ ته نه راغلی سپریم کورټ ته چې هغوی په اعتراض کړی وي چې دا په جماعتي بنیاد باندې دې نه کېږي هغوی ته څه تکلیف نشته دی او دلته چې سپریم کورټ چې دی نو په دې باندې د هغوی خیبر پښتونخوا حکومت کې کوم دغه درخواست و هغوی په دې باندې ریجیکټ کړو او بل چې صوبایي حکومت کوم اټارني جنرل کوم دا نقطه پیش کړه چې یاره خیر دی څه وخت پورې ډیلی شي وروستو دې شي
خو سپریم کورټ دا مو وایي چې نه دا رسکېدی ځکه نه شي چې 2 کاله پیله مخکې نه مزید دا لیټ شوي دي اوس مزید موږ نشو لیټ کولی موږ شیډول هم ورکړی دی اوس دا کم شیډول چې دا حتمي دی فاینل دی هغې درخواست یې د بساردۍ کې ورزولو او باقي دا خپل شیډول مطابق کوم الیکشن کمیشن جاری کړی دی هغې کې اډر جاری کړو چې تاسو خپل شیډول مطابق خپل انتخابات کوئ تاسو او امیدواران ډېر په شش و پنج کې مبتلا وو تفهیم ډېر ډېر خلک په شش و پنج کې مبتلا وو بل انتخابي مهم داسې سوس شوی وو پکې ډېر امیدواران چې غوښتو چې یاره موږ خرچي وکړو دا خرچو نه مغې ځان بچ کولو چې هسې نه دا ملتوي شي موږ دا خرچې بې ځایه لړ شي خو نن چې سهار وختي دا کم خبر رالو عدالت ته صورتحال د نزاکت ادراک وته نو هغې فوري سهار وختي دغه فیصله ډیسیژن ورکړو او دې فیصلې نه بعد فوري کوم امیدواران وایي چې دا میسج هم رسېدو عدالت فیصلې وته هغې نه بعد امیدواران چې نن موږ نن هغې ښه توانه انداز کې رالو خو دې باندې توجه مرکوز وه ټولو امیدوارانو او سیاسي پارټو او ډېر خلک په دې شش و پنج کې چې حکومت غواړي نو ګنې دا به لیټ شي بلکل لیټ شي خو د عدالت حکم و لیټ نه شو په خپل وخت به کېږي صوبایي حکومت لارې ورته صوبایي حکومت کوم اټارني جنرال هغه پکې دا هم نقطه پیش کړه چې یاره چونکې تاسو سټې نه ورکوئ اوسیارونو خو داسې وکړئ چې دا لیټ کوي خو سپریم کورټ چې دی نو هغوی ورته وایي چې نه دا لیټ کېدی نه شي 2 کاله مخکې هم لیټ شوي دي اوس به دغې کوم شیډول الیکشن کمیشن ورکړی به دغه شیډول د دې مطابق دی الیکشن وشي نن د اے سی قانونه کومه خبره ده د ګیس پریشر بیا به د تحصیلونو ته راځو تفهیم بھائی مونږ چې کوم سټوډیو کوم لګولی دا هم اے سی کالوني کې مونږ لګولی دی ای بلاک کې مونږ لګولی دی او ای بلاک ته عوامو دپاره خټه کالوني عوام دپاره دا ډېر خوشخبرۍ خبره ده دی درینه مسله وه ای بلاک کې تفهیم دا دی چې دلته به ګیس په ژمي کې به هم نه و په اوړي کې به هم نه و پریشر په نیش به حساب و نو دلته کو خلکو چا لوی بنګلې وي 2 کناله به 4 کناله بنګلې وي کنال بنګلې وي 10 ملي کورونو خو کورونه به جوړ کړو خو ګیس شارټیج به مسله به نه و ګیس نو هغې به په سلنډرو راننو باندې ای مجبور وو نو ډېر وخت نه پرویز خان ته دلته چې څومره پرویز خان اجتماعات کړي دي نو پرویز خان ته ټولو خلکو دا ویلي چې اے سی کالوني کې او په خټه کالوني کې چې ګیس پریشر معامله ده دا موږ ته حل کړه پرویز خان چونکې احکامات خپل جاری کړي خو سرکاري محکمې ته ته پته ده چې کیس چونکې چال باندې هغوی خپل کارونه کوي نو دی رایې درست آید خو آخر کې دغه شروع شو اے سی کالوني ای بلاک او خټه کالوني عوامو د ګیس پریشر کمۍ مسله حل شوه دی ټیمونه نن راغلي دي کوم ایکسین دی متعلقه ډپارټمنټ سوی نادرن ګیس پایپ لاین په سره هغوی خپل ټیکنیکل ټیم راغلو هغوی بدرشور لارې باندې کوم چې کوم ګیس پایپ لاین دی لار دی په هغې نه یې تېر شوي دي او هلته هغوی کوم ټاور دی یا ټاورس پورې ګیس د سوی ګیس حکام مطابق دلته پریشر پوره دی هغې نه مخکې بیا پریشر کم دی نو کم ځای کې فالټ و نو هغه فالټ هغوی رانیولو هغې باندې اوس هغوی شروع دي خو ښکاري دا چې یاره 3 ورځې یا سیوا 4 ورځې کې په هفتې کې دننه به سوی ګیس حکام وایي چې دا پریشر مسله به حل شي یخني را روانه ده د جمي په دې دغه کې ضرورت دی د خلقو ضرورت دی او خاص کر دی جمي کې ځکه چې د ګیس او د هیټر او د ګرم اوبو د دې شیدونو نه بغیر ډېر ژمي کې ګیس استعمال ډېر زیات سیوا شي او بل خلک د سلنډرو د کم استعمالوي د ګیس نه وي نو هغې خرچي هم خلکو نه جیب هم کم شي دومره وی آی پي علاقه وي او هغې کې چې سړی سلنډرې ګرځوي نو بد هم ښکاري بلکل دا خبره هم صحیح ده موږ سره دلته چې اے سی کالوني سره چې نږدې علاقه ده بدرخي هغې کې ګیس پریشر انتهایي سیوا دی او دلته چې څنګه تاسو وایي چې پوش علاقه ده شتمن خلک اوسېږي دلته ښه وی آی پي خلک اوسېږي دلته هغوی ته د ګیس شدید کمی و او دلته نور څه مسله نه وه خلکو ته څنګه وایي چې خلک اے سی کالوني کې برابر خلک دي وسایل لحاظ سره دولت لحاظ سره بنګلو نوکر چاکر لحاظ سره خو د ګیس کمی دی لکه سلنډر یې ګرځوه رکشو کې وروړه دا یو مسله ده وخت او ډېر لوی مشق پکې وي د دې د خلکو دپاره خو کوم خلک دلته اوسېږي نو هغوی دپاره د وخت کمی دی بلکل حکومت احکامات جاری کړو پرویز خان حکومت
محکمې کارونه ډېر سوس کوي. ډېر لوی کار شو. راتاویږو به انتخابي خبرونو ته او شروع به کوو د پبو نه. پبو تحصیل نن ګرم او مختلف پروګرامونه پکې شوي دي. څنګه چې دلته په نوخار کې پرویز خان دی نو هلته کې هم قومي بین الاقوامي قیادت میا افتخار حسین پروت دی. تاسو به څه وایي پبو تحصیل کې که شروع کوئ؟ تخیم بھائی مونږ چې ګورو نو نوخار تحصیل نظامت چې دی هغې نه بعد کو گرمایش دی گرمایي ورته وایي کم هلچل ورته وایي او هر ټایم بریکینګ نیوز جوړېدو والا بله حلقه چې ده په نوخار کې نو پبی بیلټ دی. پبی کم تحصیل نظامت دی هلته روزانه صورتحال بدلیږي. هوا مینیشن پارټي کم کینډیډیټ دی غیر خټک هغه کمپین نن هم جاري و. په اکبرپوري علاقې کې هغه کارنه میټینګونه شوي دي. پبو کې هغه میټینګونه شوي دي. بل میا افتخار چې دی نو هغه ته پوره کار ویلی دی. دا سیټ میا صاحب ویستن دپاره بالکل ټول ملایم تیار کړی دی. مکمل ټیم یې ورته ویستی وخت یې ورته ویستی دی او زیانه سوا کوشش وي دا وي چې میا صاحب خپله مختلف مقاماتو ته چې کوم ځای کې رسېدی شي هلته هغې ځان رسوي. نن هم یو څلور ځای کې میا صاحب کوم پریس ریلیز مونږ ته راغلی دی نوی مطابق میا افتخار حسین چې دی کوم عوامي نشن پارټي مرکزي جنرل سیکرټري دی هغه څلور مقامات کې تحصیل نظامت پبی کې خپل امیدوار غور خټک حق کې کارنه میټینګونو ته خطاب هم کړی دی او څه شمولیت پروګرامونه هم پکې شوي دي. او دغه شان دغه حلقه چې د تفهیم څنګه وایي دلته جمعیت علماء اسلام کوم کینډیډیټ دی قاري اختر منیر هغه ډېر زیات پروګرامونه روان دي. نن هم هغه انتخابي اجتماع چې وي استقبالي وي او سبا ډېر اهم کنوینشن هغې راغوښتی دی حاجي نواب صاحب. بل دی جمعیت الاسلام چې دی نو دی مسلم لیگ نون ورته حمایت حاصل دی او حاجي نواب چې دی علاقې کې یو سماجي شخصیت دی یو خپل ذات کې یو کینوي د خدمت تعلقات دي او هغې چې هغه حاجي نواب چې کوم خپل دوستانو نیټورک دی ډېر مضبوط یو حلقه ده هغه حمایت هم جمعیت الاسلام کینډیډیټ ته حاصل دی او سبا هغې خپل پروګرامونه هم دا کړي څه آفیسز دفتر هماغه علاقې کې به دی خپل ډور ټو ډور کمپین دپاره هم دغه کوي او خپل آفیسز پنځه شپږ مقامات کې هغې رابطه دفتر یې کولوي نو هغې باندې به هغې ډېر تیزۍ سره کار روان دی. نو جمعیت علماء اسلام چې کینډیډیټ دی قاري اختر منیر په دې حلقې باندې تحصیل نظامت پبی باندې هغې سرپرایز ورکولی شي او هغه سره یو څو جوماتونو نور الاینس خبرې روانې دي نون او ورسره چې کومو سره خبرې شروع دي دا الاینس دی فاینل شي نو بیا دغه الاینس چې دی جمعیت علماء اسلام کینډیډیټ نو هغه کې ډېر اهم سرپرایز او دې حلقې کې ډېر زیات سیاسي نقشې باندې اثرانداز کېدی شي دلته کې. بل تفهیم په دې حلقې باندې نن یو بل اهم خبر راغلی دی کم حاجی کم تحریک انصاف یو کینډیډیټ دی آزادي سیتوانې ولاړو یاسر خټک حاجي حسین احمد فرزند دی او حاجي حسین احمد چې دی هغه د حلقې کې ډېر زیات اثر و رسوخ دی. آزادي سیتوانې هغې ولاړو تحصیل نظامت پبی ته هغې نن چې پرویز خان په وینا وانې او د علاقې جرګه ورته لاړه هغې فیصله یې به وکړه جرګه یې فیصله یې ومنله او یاسر خټک چې دی هغې ویزډرا شو. تحریک انصاف کم ټیکټ هولډر کم دغه دی امیدوار دی اشفاق خان په حق کې دستبردار شو او دې سره اشفاق چې دی نو هغه ته ووټ بینک کې خاطرخوا اضافه وشي دې سره. بالکل دغسې په پبو تحصیل کې د جماعت اسلامي امیدوار عجیب بشیر هم سوچ وکړئ مسلسل هغه د پی ټي آی کسانو باندې ډورې اچي دغه یې راغورځو لکه جال اچولو کوشش کوي او جال کې ډېر میان رانښتي دي تحریک انصاف جماعت اسلامي کوم کینډیډیټ دی حاجي بشیر صاحب هلته کم پیپل پارټي ورسره ایډجسټمنټ کړی الاینس کړی دی خو چونکې هغوی حمایت خو حاصل نه دی وی چې هغوی هلته آزاد امیدوار ولاړ دی افتخار شاه آزاد ولاړ دی ورکران تنظیمونه هغه سره ملاتړ ولاړ دي
خو څنګه چې دی حاجي بشیر صاحب هغه بل طرف نه ځان ته لار کولاو کړې ده خپله سینیارټي او تجربه یې وښوله انداز کې. بالکل تفهیم دا چې د الیکشن کې جوړ ټول ته خپله کې پارټي قیادت په تا ته نه راځي. ته ولې هر ځای کې الیکشن شروع دی، هغې خپل مصروفیات دي، صوبایي قیادت ته به خپل ځان ته یو سیټ اپ جوړوي، خپل ځان ته نوې نوې لارې به وباسي منزل ته رسېدو دپاره. نو قاری بشیر څنګه چې حاجي بشیر چې دی هغه طریقې سره چې کوم ناراض کم ګروپ دی هغې باندې جالونه یې واچولو او ډېر اهم بیان پکې هغې کابو کو. ذوالفقار عزیز زلفي هغه سپورټ اعلان یې وکړو، حاجي بشیر جماعت اسلامي امیدوار. دغه شان دی کیسر خان چې هغه سره ملاقات کړی دی هغه هم ورته حمایت یقینداني ورکړې ده. نو دغه شان چې دی خپل انتخابي کمپین یا گیم ورته مو ویو ډېر ښه پتې هغې استعمالي حاجي بشیر صاحب. یو خو څنګه تاسو وایي هغه سینیار ټیم ده او عمر سیاست او تجربه یې ده، هغې لحاظ سره خپل ځان دپاره ښه ګروڼ ځان ته ښه تیار کړی دی. ځان یې وښولو په حلقه کې. راځو به کامران که د دغه خبره وکړو جهانګیري ته راوړو. نو جهانګیري کې نن د کامران رازق پروګرامونه هم شوي دي، سکندر خان پروګرامونه هم شوي دي او ورسره د ملک جمشید درې واړه ښه تیزۍ کې لګیا دي. د دې تجزیه به څنګه کوئ؟ تفهیم ما ته وایي چې دا جهانګیري تحصیل نظامه چې دی دی باندې چې څومره کینډیډیټ ولاړ دي نو ټول ینګ دي او ټول تعلیم یافته دي. که هغوی نیشن پارټي کوم کینډیډیټ دی سکندر خان خټک هم خو دغه ینګ دی، تعلیم یافته دی او خدمت کم دغه چې دی تجربه د دې خاندان سیاست او خدمت هغې نه بالکل مالامال دی، هم په میدان کې دی. او نن هم هغه کار نه میټینګونه شوي دي، شمولیت پروګرامونه هم شوي دي. دغه شان دی ورسره پاکستان پیپل پارټۍ ملک جمشید خان دی، هغه هم کار نه میټینګونه شوي، شمولیت پروګرامونه هم شوي. د کامران رازق چې دی پاکستان تحریک انصاف کینډیډیټ دی، هغه مختلف مقامات کې پروګرامونه شوي، شمولیت شوي دي. او درې واړه چې دي درې واړه ینګ دغه دي جنریشن دي او خپل فیلډ کې ښه دغه دي ماهر دي. بل تکاویږي نه درې واړه ولې ینګ دي او سیاست ته پیله ځل درې واړه راغلي دي. عملي طور سیاست چې دی په الیکشن کې حصه اخیستن بل نه ووټ اخیستن دا پیله ځل دی. مشران دي، مشران ورسره ډېر کار کوي او مشران چې دي معمولي مشران دي، هیوي ویټ دي په سیاست کې هیوي ویټ دي او فاینانشلی چې دی په هغې سره دغه دي پتول پوره دي. بالکل دا خبره صحیح ده. ګرانو کتونکو راتاویږو به د نوخار تحصیل ته او دلته هم هیوي ویټ پتول پوره خلق دي. شروع به کوو. نوخار تحصیل کې د پی ټي آی امیدوار اسحاق خټک دغه پروګرامات دي، دغسې د جمعیت علما اسلام امیدوار مفتی حاکم علي ډېر تیزۍ سره څه وخت نه پروګرامونه کوي او نن یې په خټ کلي کې او که وګورو نو جلسې ډېرې غټې غټې دي. جمعیت علما اسلام چې دی نو مفتی حاکم علي اکاني څنګه ما پرون وویل چې مولانا فلیمان چې دی هغه پی ډي ایم قیادت کوي. مولانا صاحب بیانې چې ده نو هغه بیانې ده چې کوم د حمامو په زړونو کې هر څوک محسوس کوي. په مهنګایي خلاف شو یا حکومت کارکردګي صحیح نه ده هماغه ځای باندې ګوته کېدي او هغې د وجه جمعیت هماغه بیانې چې ده مفتي حاکم علي اکاني چې دی هغې هم هماغه بیانې استعمالوي. هوا مو کوم ځای کې درد دی هماغه مطابق هماغه لکه دا وایي چې نبض شناس دی نو هغې مطابق دا کوي. نو خپل خطابت کې تقریر کوي نو غټه جمګټه چې دی ځان ته دا کوي جمع کوي ځان ته. نو واقعي هغه چې کوم ځای کې جلسې کوي مفتي حاکم علي اکاني جمعیت علما اسلام کوم کینډیډیټ دي نو جلسې هغې درنې دي شمولیت خان زیارت کاکا صاحب کې پروګرامات کړي دي، دغسې ورسره ډاکټر عمران هم لګیا دی، پی ټي آی ورکر هغه بیل فورس جوړ کړی دی دغې باندې کار کوي. نن کاکا صاحب او دا ګیر چاپیره دغه علاقه چې د دغه بیلډ کې ښه پوره نن کار کړی، شمولیتونه هم کړي. تفهیم به
تحصیل نظامت نوښار چې دی په دې کې څومره انتخابي کمپین روان دی، څومره امیدوارانو پروګرامونو باندې موږ نظر واچو، کارنر میټینګونه واچو، شمولیت یې واچو. بنیادي خبره موږ د پروګراماتو کوو اکټیویټیز بیس دا خبرې کېږي. کم انتخابي مهم کې کارنر میټینګونه کم کېږي، کم شمولیت کېږي، بل نوې کټې راماتون کېږي، او بل خفیه کم دغه چې ملاقاتونه کېږي چې څه خلک داسې وي چې دی ظاهري نه چېرې بل ټیم دغه چې دی کینډیډیټ دی هغې نه نوچت نه کړي. نو هغې لحاظ سره چې ګورې نو اسحاق خټک چې دی مخکې روان دی، او پرویز خان چې دی هغه زه وایم چې خپل کار مکمل کړی دی، ولې مطمئن دی. مطمئن نه دی چې هغې چې کله مطمئن شو هغې نه بعد هغه پبي کم کینډیډیټ دی هغه په معاملات کې هغه ملاتړ ورته جوړ شو. څو پورې چې پرویز خان خپل زوی کمپین نه مطمئن شوی نو چېرې زه 100% د کامیابۍ ته شور شوی نه یم، نو هغه پبي پله څه معاملات روان وو، جهانګیري پله معاملات روان هغه پله بالکل نظر نه چولو. خو پبي پله چې کوم اشفاق تحریک انصاف کینډیډیټ دی هغه ته خپل یو ګروپ جوړو، یو کمزور وکټ باندې هغه گیم کولو، نو کې پرویز خان پکې مداخلت وکړو، څنګه یې ټانګ اړانه نو هماغه یې وکړو. نو هغې کې نن چې دی یاسر خټک چې دی نو هغې نن دغه شو دس بدار کېناستو وډرا شو. نو خبره موږ دا کوو چې نوښار کې هغې پرویز خان مطمئن دی خپل انتخابي مهم نه، چېرې دا ما داسې ځای ته رسولی دی چې اوس ما ته څوک چیلنج نشي راکولی. وکټ هم دی نه نه دی تللی، غورځېدلی اهم شخصیت نه چې د بلې پارټۍ ته لکه صحافیانو په دې انتظار وي چېرې کم وکټ راشي چې موږ خپل ویورز خبر ورکړو. په چکر کې موږ ډېر زیات ولټول دا شو، خو اوس وکټې چې دي دی واقعیت سالمې ساتلي دي او نور کې بار نه راغورځولي. یو خو دا دی چې دی په حکومت کې هم دي او خلکو ضرورت چې دي فوري پوره کولی شي. او اوس خو داسې موقع ده چې لکه څنګه چې وایي قیامت ورځ ده یا قیامت شپه ده که نه، نو اوس خو حشر میدان لګېدلی. نو اوس خو دا دی چې دی کې نه شي یاره چې سبا وکړي یا بل څه وکړي. اوس خو دا دی چې نغدو کې کار کوي، وایي دا ما کار دی بس کو ټرانسفارمر راته لګې نو ټیک ده، بس دا د مالي وټونو ته دی عجیبه ټرانسفارمر دی اوس به ته راشي راکوز شي ته دا لاره کو په خیره ته ټیک ده اوس راته وکړه کسان راولم، او دا ګیس میټر کو راته لګې اوس راته وکړه. لکه څه مسایل چې دي نو څنګه الدین چراغ دی که نه، نو الدین چراغ خو هر چا سره نشي کېدی، حکومتي جمعه سره کېدی شي، ولې چې هغې څنګه چراغ رغلاوي نو کار یې هلته کېږي. نو دا اسحاق خان ته یو دغه حاصل دی چې صوبې کې مرکز کې دی حکومت دی او خلکو مسایل فوري حل کوي. نو ځکه دی نه وکټه نه ده لاړه او وکټې نورې دی راماتې کړي دي. نو اسحاق خان چې انتخابي لحاظ سره کمپین لحاظ سره چې خپل دی خپل پلار ته جمع ده، بل خپل ټیم هم دی تحریک انصاف کوم ورکران دي، یو فورس یو جوړ کړی دی، کمیټیانې جوړې کړي دي، هغې کلي ته ځي او کم داسې خلک چې هغې سره ووټونه سیوا وي 10 یا دې نه سیوا ووټونه هغې بالکل هغې سره خبرې کوي، بیا هغې چې څه کم مطالبات وي هغه بیا ډسکس کوي، اسحاق خټک سره ډایرکټ ډسکس کوي، دی بیا هغې رڼا کې بیا کوم هغې مسایل فوري حل کېدی شي هغې دپاره بیا د متعلقه دغه فورم سره بیا د رابطه کوي. دې سره د اډوانټیج او تحصیل دی په دې حل کې باندې. مسلم لیگ نون عبدالحق نن ښه کافي پروګرامونه کړي. عبدالحق چې دی انتخابي مهم کې چې دی نو سټارټ یې وایشتو او چې سټارټ یې وایشتو اوس ډېر تیزۍ سره روان دی. نن مختلف مقاماتو کې هغه رسالپور دی، شیرین کوټي دی، ورشکه ده، نو شیره کلا دی، امانګل دی، کاکا صاحب دی، هغه اجتماعات کارنر میټینګونو ته خطاب هم کړی دی او ته رسېدلی دی، استقبالي ته هم خطاب کړی، بل مختلف مقامات کې د سره شمولیت پروګرامونه هم شوي دي او قداور شخصیات چې دي هغه سره شامل شوي پاکستان مسلم لیگ نون کې. نو بل اختیار ولی چې کوم دی څنګه هغه خطابت یو انداز دی، هغې خلک راغونډونه واني او خپل بیانیه هغې ته رسول واني، هغه یو خپل یو تجربه یو ملکه ورته حاصله ده. برین واشنګ کولی شي د عوامو، لکه دا یو مسلم لیگ نو ځکه پلس پوینټ دی ورسره دا چې پی کې 3 سره الیکشن چې هم ګټلی د خپل د تقریر د خطابت د وجه ګټلی و، د چې کوم انداز کې تقریر کوي او کوم انداز کې هغه خلکو په زړه کې کوز شي، او کوم سامعین چې ناست وي ورته زموږ ناظرین ورته وي هغه چې ناست وي ناظرین چې دی هغه بیانیه د خوښې کړي،
نو هغې بیانې د وجه دی د ډېر ووټ بینک هم حاصل شوی خو بل دی څنګه پرون مونږ وایو چېرې مریم نواز دی یو ځان سره یو آپشن ایښی دی څنګه نوخار پي که 63 دی ویستلو نو هغې کې به دی اخري مهره چې د مریم نواز استعمال کړه مریم نواز یې راویستو نو سیاسي فضا چې ده انتخابي فضا خلکو رای چې بالکل بدله شوه مریم نواز چې هغې یو شخصیت دی سیرانګیز شخصیت دی هلته ځوانان چې دي زر هغې کتو ته راځي او هغې په وینا باندې هغې ګرم ترانې چې ولګوي ډېر زره ووټران چې دي متاثره کېږي پي که 63 چې ګټلی نو هغې کې سیوا لاس دی مریم نواز جلسې مو اوس چې کوم بلدیاتي انتخابات دی دې ته هم دی اخري پلان جوړ کړی دی مریم نواز به دی راولي او هغې ته جي2 راوړانې یو ځای مختص کړی دی دا خیال دی چې هغه زوړ پال باندې وچلېږو او 63 هغه دی دوروي پي که 63 والا چې کومه منصوبه والا حمل و نو هغې باندې دی کوشش دی چې داسې او څنګه دی چې ګرمې ګوس کر مارېږي لوتلو کې کامران د دې مهنګای باره کې به هم یو څو خبرې وکړو نن ګورنمنټ چې څومره ملازمین و هغه احتجاج کړی دی شوبره چوک نه پریس کلبه پورې تللي دي هغې کې سکولونو مختلف محکمو ملازمینو دغه وي تفهیم مونږ خبر پښتونخوا چې ښاګانو زیاتېدو مطالبه بیسي دا کوم ته آل امپلایز کوم دغه دی کوارډینیشن کوم تنظیم دی دې کې ټولې محکمې شامل دي دی ملازمین اوس نه دا 3-4 سال نه دی لګیا دي خپل جدوجہد کوي خپل تنخواګانې مختلف الاونسز دا داسې خپل سروس سټرکچر دي دې دپاره دی ډېر وخت نه جدوجہد کوي خو دی مونږ وایو چې دی کوم مطالبه دي کوم بیانیه ده حکومتونه چې دي حکومتونه هغې باندې توجه نه ورکوي دلته خو شي میډیا مته کینی میډیا سرخیانو کې مراولي په سوشل میډیا مو چلی الکترونیک ټي وي باندې چلی حکومتونه دای ته توجه نه ورکوي دای مطالبه بیانې ته حالانکه بګای چې جمهوریت حکومتونو کې دا وی چې عوام رائے ګوري ملازمینو عوام دي هغه هم رائے وي چې بجټ راځي چې دای کوم مطالبات پیش کړي وي چې هغې څه حده پورې خو 100% نه وي 25% 30% پکې واچي نو ومني نو حکومت خو دې کم بجټ جوړېږي خو بجټ جوړونه والا چې کم دي ماهرین چونکې مونږ سره تعلق نه شته خلکو IMF والا خلک دي کو خپل ملک ماهرین کې نستو جوړېدو نو بیا به دی رایې ته ترجیح ورکوله چونکې عالمي بینک ته هغوی خپل دغه دي ترجیحات وي پیله نه ټاکلي وي حکومتونو سره نو دا دی چې کوم ملازمانو کوم مطالبات وي نه هغې کې اډجسټ کېږي نه نو دی دغه شان مطالبات دی جاري وي او مهنګایي خو واقعي بې سوا شوي د انسان هر کس مهنګایي نه متاثره دی اوس خو چې مالداره کس وي نو هغې وي یاره مهنګایي ډېر زیاته زه یې دا کړی ما لاندې راغورځولی ما نو بیا متوسط طبقه شو لاندې طبقه ده نو هغې خو بیا خود بره حل دی که نه بلکل ګرانو کتونکو دا ننني غټ غټ چې کوم خبرونه هسې خو موږ تاسو سره ټوله ورځ دا چې کوم پوسټونه یي خلکو نه خبرونه را رواني تاسو موږ ته کوم راولېږئ کوم تاسو موږ سره شیر کوئ هغه واپس تاسو سره د خپل لیکلو په انداز کې د خپل کرییشن تخلیق په صورت کې تاسو ته بیا در رسو او دې ټایم کې بیا هغې باندې یو جنرل اجتماعي طور یو خبره وکړو ټول ټچ کو نو کوشش کوو چې هره سرګرمي چې کومه مونږ ته را رسېدلي مونږه چې کوم ګرځېدلي وو کوم علاقو ته تللي وو دغه رسالپور نه والې تر تارو او خټکنامې پورې برډاک پورې دېخوا جهانګیرې خیرآباد او نظامپور پورې خیشکو پورې نو د ورځې مونږ دا کوشش وکړو چې دغه علاقې راوو او بیا ماسخوتن تاسو سره کوم غټ غټ خبرونه او تاسو سره شیر کوو مونږ چې کومې خبرې کوو دا کوم بحث کوو کوم په دې خلقو باندې امیدواران دي پارټۍ دي نو په دې چې کومه خبره مونږ کوو نو هغه مونږ اکټیویټي د هغوی د سرګرمیانو په بنیاد کوو زمونږ دې کې ذاتي
څه خاص چا سره ملګرتیا نشته چې تفهم دی کې مونږ د چا فریق نه جوړیږو دی کې مونږ دی سره رابطې هم کوو چېرې دی نن کم سرګرمیانې دی کم ځای ته مونږ ونه رسیو دې سیاسي جماعتونو سره مونږ رابطې هم کوو رابطې کوو چېرې تاسو نن کم ځای کې تاسو تقریبات شوي تاسو شمولیتي پروګرامونه څومره شوي دي او څومره وکټې تاسو راغورځولي دي دا مونږ ټول دی نه پوره دی نه مونږ بریفینګ اخلو هغې مطابق به مونږ دا مونږ خپل ټاک شو کوو کومې پارټۍ څومره حصه بقدر جثه څومره پروګرامونه یې نو مغه عمره پرې مونږ خبره کوو او هغه د رسولو کوشش کوو. به هر حال نننی پروګرام مونږ پای ته رسو، سبا به بیا ملاقات کوو او کوشش به کوو څه نوې خبرې تاسو سره شیر کړو، نوې حالات څه جوړیږي او څه خبرې وي هغې باندې به خبره کوو. نو دې ټایم کې زه تفهیم او کامران خټک اجازت غواړو، سبا پورې د الله په امان.